هذا باب في بيان غزوة العشيرة والعسيرة. من بیرته یو دوه قدمه شاته راولو. ما درته وویل عشیره د یو کلي نامه ده او یمامې ته چې ځې نو یمامې ته قریبه ده او مدینې نه ډېره لرې ده. او که دا دویم ټکی شي عسیره نو دا بیا هلته یو ځای راځي یمبو ورته وایي یمبوع تک شنه بوډونه لګېدلي لکه د دې بوتل سر او په هغې لیکل کړي یمبع یا یمبوع. ما دواړه بوډونه هلته وکړل کراس یې ورکړی په بوډ باندې چې کوم روډ تله یمبوع ته نه که عسیره شي دا یمبوع سره نږدې ده او که عشیره شي دا یمامې ته قریب کلی ده. کومه یمامه کې چې لویه فتنه پیدا شوې او دعوت نبوت یې کړی مسیلمه پاتې شوه مولانا صاحب عسیره کې د اعراب په حواله او د لغت په حواله څه ډېر فرق نشته. البته شک د راوي ده چې دا عشیره ده که دا عسیره ده، خو قطاده وایي چې صحیح خبره داره چې دا عشیره ده. دا خبره وشوه چې د غزواتو نه مخکې درې سرایا شوي د حضرت حمزه په مشرۍ کې، د حضرت عبیده په مشرۍ کې، د حضرت سعد بن ابي وقاص په مشرۍ. جنګونه نه دي شوي، یو کې کفار تښتېدلي، دوو کې مصالحت شوی. آغاز او شروعات د غزواتو د کمې غزوې نه وشوه. زه دا خو سرایا و. نو ابن اسحاق چې دی مدني ده او تابعی ده او د خادم خاص د نبی پاک انس ابن مالک سره ملاقات هم شوی، هغه نه روایات هم اخیستي دي. د امام ابو حنیفه صاحب هم تسره شوی او چې وفات ده نو په هغه ځای کې دفن ده چې کوم ځای کې د امام ابو حنیفه صاحب وی نږدې ده ورته. یو قول دام ده مقبرة الخیزران کې، بعضې وی نه ډېر لرې ده، خو د انس صاحب سره ملاقات شوی ده. په 150 کې بیا دی وفات، 150 کې امام صاحب هم وفات. خو زه دا هم ډېر لوی سړی ده په خپل ځای مغازي وکړي لکه امام صاحب چې په خپل ځای په فقاهت کې لویه هستي وه. او بعضې وایي چې نه دی په حدیثو خو نه پوهېده خو صرف په فقه. دا د جاهلانو د احمقانو د نادانه خلکو خبرې. یو سړی له حدیث نه استنباط کوي او په حدیث نه پوهېږي، دا عقل مني؟ د ده استاذ د په سترګو معذور د دې شپې نیمه شپه یې ورته وډبه وراغی. په معذورو سترګو چې راووت امام صاحب ګوري استاد کیسه لویه ده، ما یو ټکی ترې راواخیست. ډېر حیران شو، حضرت تاسو دلته او نیمه شپه؟ زه به هم غوښتی وی نه زما درته ضرورت دا یو حدیث مې له مخې تېرېده، دې نه څه مسلې راوځي، دا مسایلو استنباط وکړو سبا ماته ووایه. نه چې یو سړی په لفظ د حدیث نه پوهېږي، په معنا د حدیث نه پوهېږي، په صحت د حدیث نه پوهېږي، هغه بیا په حدیث څنګه پوهېږي؟ هغه بیا استنباط د مسلې څنګه تی نه کوي؟ د ټولو نه اول خو د احنافو یو لوی کتاب زوخیم چې 40,000 حدیث پکې و معرض وجود ته دنیا ته راغلی د امام مالک صاحب نه وروسته. را به شي ځای په ځای چې په دې علماو څومره لیکل کړي چې الله څومره مهارت درته ورکړی.
او البته مشغله درس د فقه او استنباط د مسائل 1 کروڑ او 10 لکه مسائل زمنګ احناف او چې قرآن او سنت نویستی چې په دې پوهېدی نه نو بیا څنګه دا 1 کروڑ 10 لکه مسئلې راویستی بار تقدیر د دې د زمانې کس نو فرمایي چې اوله غزوه چې شوې ده اول ما غزا النبي الابوا یو میقات د په مواقیتو کې چې سړی حج ته ځي هغه ځای نه احرام تړي هغې ته جحفه وایي نو د جحفې او د مدینې طیبې په منځ کې دا ځای دی جحفې نه لرې ده او مدینې ته نږدې 20 میله فاصله ده د مدینې منورې نه ابوا مقام او ما درته ویلو چې دې سره یو لوی تاریخ هم تړلی سیرت پسې ګوره دلته حضور پاک بنفس نفیس خپل تشریف وړی غزوه ده او څه ته تشریف ویوړه وی د قریشو قافله د تجارت را روانه او په زرو اوښانو باندې مشتمله 1000 اوښان د دې دپاره لیکن هغه د دې د لاسه ووت بیا هغه ځای کې د کافرانو یو قبیله پراته وه صحابه و اراده وه چې د محبوب په حکم په هغوی باندې حمله وکړي لیکن هغوی سره صلح وکړي مصالحت او مصالحت هم په دې ورسره وکړي او دا ودان چې ورسره وایي دا د یوې علاقې 2 نومونه دي لکه اصحاب الکهف والرقیم قرآن کې زه یو نمونه دوه دي دلته یو نوم یې ابوا ده دویم ودان ده او د ابوا او د ودان منځ کې بیا 8 میله فاصله ده خو زه دواړه قریب دي یو بل ته نو یو ځای 2 نومونه نبی علیه الصلاة والسلام سره یو قول دا ده 200 مجاهدین او بل قول دا ده 80 کسان ورسره ووته د قریشو قافلې پس 20 میله فاصله ز جنگ ونه شو قافله لاړه بنو زمره قبیلې سره مصالحت او مصالحت ورسره په دیو چې نه به تاسو موږ سره کار لرئ نه موږ او نه به ستا د دشمن سره موږ یو ځای کېږو بلکې موږ به دا کوشش کوو چې تاسو ستا ملګرو ته زموږ خیر ورسي خو اسلام نه رو دا بنو زمره قبیله وه په دې اوله غزوه کې د دوی سره دا ځکه جنگ جګړه خو ونه شوه بیا نبی پاک بنو زمره ته وویل وایي اسې نه چې د دنیا نور کافران تاسو بنو زمره زمونږ په خلاف استعمال نه ځکه موږ ته لږ نږدې نو لرې نه به کافران راځي او زمنګ په خلاف تاسو استعمال نه هغه وینا موږ تاسو ته د دې کلک اطمینان درکو چې موږ تاسو په خلاف باندې نه استعمالي د رسول الله مبارک د عادت شریفو په غزواتو کې چې کله به حضور مدینه منوره کې او دینی امور او انتظامی امور د دې ټول سربرا به نبی علیه السلام امامت خطابت هم نبی علیہ السلام او د انتظامی امور و مشری هم د نبی پاک نو چې کله به غزوې ته یو به امام مقرر کو یو به انتظامی امور د پاره چې مدینه او د مدینه گردونوا باندې نظر سات د انتظامی امور د پاره نو دغه غزوه کې رسول الله مبارک د انتظامی امور د پاره او د امامت د پاره په مدینه منوره باندې خپل نائب حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه مقرر او د جنگ جنډای حضرت امیر حمزه ته ورک قانون بداو جنډه به یو سره امیر به یو نو چې حضور وخو بیا جرنیل بم نبی پاکو کماندان بم نبی پاکو او د انتظامی امور و مشر بم نبی پاکو په جنگ کې په سفر کې
او امامت بم حضور پاک. د دې غزوې دویم نوم شو ودان. غزوه یو د نومونه دوه، ودان ابوا کې اته میله فاصله. تاسو یو قاعده وای قریب د شی لره حکم دی عین. قرآن کې دا راغلی چې زه یوې نومونه دوه، اصحاب الکهف والرقیم. همدغه اصحاب الکهف ته کهف هم وایي رقیم هم وایي. او دا څوک وایي چې دا دوه غزوې دي نو ودان ځان ته ګرځولې ده او ابوای ځان ته، لیکن یوه د محققین دا وایي. ورپسې دویمه غزوه بوات. بوات بنو جوهینه چې کم ځای پراته دي دام ډیر لري نه دي، قریب دي مدینه او دا یمبو علاقې سره ده. څه د پاسه 80 کیلومتره فاصله وي مدینه. هلته به جوهینه قبیله اوسي او دغه ځای د بوات هغه جوهینه قبیله چې کم ځای ده هلته غرونه ډیر د یو غر نامه ده چې د کم غره په لمن کې بیا اراده وه چې جنگ به کي. دام په دویمه هجرۍ کې شوي دي. په دې کې بیا د نبی پاک سره 200 کسان صحابه کرام ورسره و او دلته هم د جنگ په اراده نه وه، جنگ خو به احتمالي و. اراده چې وه قافله وه، دا قافله هم د تجارت ډېره درنه وه. په دې کې بیا د زرو نه موخان او اسونه او کچرې په مال باندې بار وي. دې غزوې ته چې نبی علیه الصلاة والسلام ته نو د حضرت عثمان بن مزعون چې د نبی پاک رضاعي ورورم د ده زوی د صائب ابن عثمان ابن مزعون د نائب مقرر که مدینه باندې چې ته به دلته اوسېږي او مخکې غزوه او ده هره غزوه کې به نائب مقرره و او په دریم نمبر کې چې بیا بله غزوه شوې ده هغې ته غزوة العشیره وایي. غزوة العشیره دې کې هم د مجاهدینو تعداد دا 200 دا دلته چې راغلي باب غزوة العشیره والعسیره. اوس به ته مشهوره اعتراض وایي، عجیبه خبره ده. محمد ابن اسحاق چې امام المغازی ده هغه وایي چې اوله غزوه شوې ده ابوا، او امام بخاری وایي چې اوله غزوه شوې ده عشیره. دا خو د دواړو په منځ کې تعارض راغی. امام بخاری اوله غزوه عشیره ذکر کړي او محمد بن اسحاق اول ما غزا د ابوا ذکر کړي. مولانا سے مبارک واوره د غزوة العشیره کې نائب ابو سلمہ بن عبد الاسد نبی علیہ السلام مقرر. په دې درې واړو غزواتو کې جنگ نه رسول. خو غزوه ځکه ورته وایي چې حضور به نفس نفیس پکې شریک و. د ترجمة الباب چې باب غزوة العشیره او قول د امام المغازی چې اول ما غزا النبی الابوا، په دې کې چې دا کم تعارض راغلی ده د دې جواب ته لږ غوندې وګورئ. جواب دا ده امام بخاری رحمت الله علیه ترجمة الباب د حدیث مطابق منعقد کړی، لیکن ترجیح ابن اسحاق قول ته ورکړی. امام بخاری ترجمة الباب د حدیث مطابق نقل کړی ده چې اول غزوات دي، اول څه دي، خو بیا یې پکې ترجیح ورکړی ده قول د محمد بن اسحاق ته چې په غزواتو کې اوله غزوه عشیره نه ده، دا درېیمه ده.
اوله چې دا ابوا د دویمه بوا د دریمه او شعر نو د ترجمه الباب مطابقت حدیث سره او ترجیح راغله قول د محمد بن اسحاق ته تعرض د دې په منځ کې لاړه ختم شو. دویمه خبره داره چې ترجیح ورکوي قول د امام مغازی ته محمد بن اسحاق ته او لاندې حدیث کې حدیث راوړي د زید ابن ارقم چې غزوات 19 او محمد بن اسحاق وایي چې 22 دا خو بیا د دې په منځ کې تعارض راځي نو ته به وایې چې التم ترجیح ورکړې د قول د محمد بن اسحاق امام بخاری چې غزوات 22 او زید ابن ارقم چې ورته ویلي دي چې دا دغه دي 19 دي دا د خپل علم مطابق عدم علم دلیل د عدم نه د دې 19 غزوات او علم ورته و د نور نو یو یا دا حمل د پکم عمرې چې د 19 نه بره د اته غزواتو کې زول نیم شریک شوی التزما عمر کم و زکه عمر به چې 15 کلونه کم نبی پاک به جهاد ته نه نابالغ بو د کم عمرې په بنیاد باندې دی وای چې 19 کې زه شریک یم دې کې زه بالغ ما واغه د 19 نه بره چې اته غزوې جوړیږي هغه کې زه سومه کم عمر یا دریم جواب وکا کم عمر نه بالغ ما خو په دې 19 کې عذر نه و شریک ما او په دې اتو غزواتو کې عذر وزه شریکه نو مولانا سے مبارک تر دې پر امتاز یو خبر یاد کړه نن ګورئ چې د چا د بخاری عبارت ځان مخکې نه کلک ساته دی دخه یا دا اوس دا دویم باب ذکر کیږي باب ذکر نبی ما یقتل ببدر لاندې به حدیث راځي دی حدیث مطابقت به ترجمه الباب سره ګورئ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کړي چې سعد ابن معاذ جلیل القدر ماینا صحابی دی نبی پاک باشنده دی مدینه طیبه د د یارانه و د دغه سره امیه بن خلف منافق او هغه مکه کې اوسېده تعلقات به ساتل کافر مسلمانان خو دې ته موالات نه وي مدارات وي تګ را تګ وي کله بچ امیه بن خلف د جنگ بندۍ په زمانہ کې لمکه نراته شام ته نو دو درېش په مدینه کې د حضرت سعد ابن معاذ سره کوله دوست یو کنه او کله بچ حضرت سعد ابن معاذ مکه ته لړ نو دو درېش په بیا د امیه بن خلف سره کوله یو ځل سعد سے وای چې زړه مې وشو عمره ته مکه خو د دوی پلاس کوي کافرانو وای چې زلاړه ما خپل ملګری کرا میلمای ما امیه بن خلف کله ما ورته ویلې چې یې دوستا ته حال احوال ګوره چې کله مطواف خالی وي او څوک نه ما ته وای چې زوزم زه عمره ته راغلی تاسو دی الله بوزي بار بار سره زمون فقراتو مراتو چالیرش گھنٹے بتگور سمندر بر مسلمانانو مطواف دویم چدرم تب وای چې زبر 2 بجې د شپې ورشم لګ په مطاف اوب د ورځې نم او د ورځې بیا په یو ټیم کې لګ ونده غنو ګونه کمی چې عدل تن 11 بجې نه والا تر 4 پورې حجاز مقدس خط استوا لاندې د ګرمي ډیره چې کوم عرب نازولی دی هغه د ګرمۍ برداشت نه لري هغه سور وخت د شپې یا مازیګر نه پس یا سار مانځه نه پس توافونه پاکستان افغانستان هندوستان او بنگلاديش د څلورو ملکونو خلک دای په ټکان د غرمه کې پر سخت ګرمۍ لاندې ماربل یخ دی هغه کې داسې سیګان دي ته پوهېږم او بره خو مطاف لوس ده کنه نور ده
بعد زمزم دی اوبو پیالې به د لاس کې طوافونه به کوي د اوبو ګوټ به کوي په همغه مطاف کې په زرګونو کولرې لګېدلې دی اوبو د زمزم دې وخت کې ګڼو ګونه لږ کمې نو د غرمې ټیم و نو امیه ورته وایي راځه چې وځو طواف چې ووته اتفاقا په لاره کې ابوجهل سره مخامخ شو هغه د مکې سردار ده سید الوادي به یې ورته ویلی نو چې حضرت سعد یې وکته ډېر غوسه شو امیه بن خلف ته وایي دا څوک در سره ده هغه ورته وویلې چې بس دا زما دوست ده هلته یو چې زه هلته راشم زما میلمستیا کوي او چې دلته راشي زه میلمستیا کومه وایي ښه نو سعد وایي ابوجهل ما ته مخامخ شو ما ته وایي چې څنګه په امن کې ګرځې تاسو صابیانو ته ځای ورکړی صوابیان صوبات صوابي چاته وایي چې خپل دین پرېږدي بل دین ته واوړي وایي تاسو محمد مصطفی علیه السلام العیاذ بالله صوابي ده د پلار او د نیکه دین یې پرېښی ده او بل دین ته ورسره خلک هم ټول صوابیان کوي او تاسو ورته ځای ورکړی هغه زموږ دشمنان دي او ته دلته دومره په امن کې ګرځې او سره د دې چې زموږ دشمنانو ته دې ځای ورکړی که چېرته دا ابو صفوان در سره نه وی ابو صفوان د امیه بن خلف منافق اسم کنیه وه وی ته به مانه بیرته ژوندی مدینې ته نه وې تللی بیرته به زمانه ژوندی مدینې ته نه وې تللی ما به تا سره کتلی دې کې یو دم حضرت سعد کې خو ایمانی غیرت و اگر که یوازې وی چپ شه ته زما هېڅ هم نشې کوی او که معمولی دې ما ته لاس راوړ څه دې را سره وکړه ستاسو لاره په منګ ده تاسو مکې والا چې شام ته ځئ لارم په مدینه ده قسم په خدای چې په کم شي باندې ته خوشحالیږې او په کم شي ته خفه کېږې چې دواړه در سره وو خوشحالیږې په دې چې ستا قافله دې په امن کې شام ته لاړه شي د شام نه دې په امن کې والله کرانه یوه قافله هم لاړه شي خفه کېږې په څه چې د تجارت قافلې بندې شي قافلې به درته بندې کمه نو دې کې امیه بن خلف ورته مړه چپ شه کنه یار دا زموږ مشر د چیرمین صاحب د دې ټولې مکې لږ چپ شه کنه یار هغه ورته کښېنه بېکاره سړی د خپل دوست امیه ته وویل او ورته وایي امیه زما او ستا دوستانه اوس ته ختمه شو خو یوه خبره درته کومه او خبره ډېره مزېداره ده وایه ورخه هغه ولې دا به د خوشحالۍ خبره وي استهزاء یې ورته ویل وایي ډېره ښه خبره ده وایه زما لږ شوګر د سهار مې شیشې نه و خوړلې نو دا ځکه درس کې زموږ عادت دی خوراک نه وي خو شوګر والا لږ معذور وي وی ما رسول الله مبارک نه اوریدلی دي چې ته به د نبي پاک په لاس باندې قتل کېږي ته به وجلی کېږي امیه وی نه دلته مکې ته راپسې راځي دلته مې وجني دومره وډار شو سعد ورته وویلې چې د دې پته ماته نشته خو د دواړو جهانو سردار چې کومه خبره وکړي هغه رښتیا وي ته به د هغوی په لاس وجلی کېږي اوس دا علم الله تعالی چې مکه یا مکې نه بار چې هر ځای وي سړی دومره ورخطا شو چې ابوجهل هم پرېښوده حضرت سعد هم پرېښوده واپس کور ته راغی ابوجهل چې سوچ وکړه چې ولا سړی خو ولاړ په مکه کې ده او کور یې مدینه کې ده د مکې او د مدینې ترمنځ ډېره فاصله ده ښه 480 کیلومتره فاصله ده ابوجهل هم وډار شو کور ته ترې روان شو بې غیرت سړي کې چېرته ایمان د خپل طوافونه وکړه لاړ
چې کور ته لاړه ډېر پریشان او ښځه ورته وایي ولې څه چل ده دوست دې څه شو وی مړې بس دوست پرېږده زما دوست ما ته وویلې چې د مسلمانانو پیغمبر محمد وایي چې زه به امیه وجنم وی ښه تا وجنې کوم ځای کې به دې وجنې وی دی راته ونه ویلې د الله شان ته ګوره دویمه هجرۍ کې د بدر غزوه راځي هغه پوره تاریخ شاته دا د رسول الله مبارک معجزات هم په دی کې دا چا به چې معجزاتو پورې خندلې دا چا به چې د نبي پاک پیشنګویو پورې خندلې پیشنګویي او معجزې ته به علم غیب ویل په کېنه پاره مولا خلک دوی کافران په دې دی خلک غولولي چې پیغمبر ویل دا به کېږي هغه به کېږي ولې دته علم غیب نو دې غریبانو به د علم غیب علم الغیب او د پیشنګویي او د معجزې فرق نشو چې د بدر غزوه برابرې ده نو هغه غزوه هم د بدر د جنگ په نیت خو نبی پاک نه ته 314 کسان اته تورې دوه سونه واته و خاندا چې خو د ابو سفیان قافله شام نه راتله هغې ته ورته هلته مکه کې ابو جهل خبر شو چې مدینه والا راوتي دي ستاسو قافله او په دې قافله کې د 80 کروڑه پاکستانی روپۍ مال 50,000 دنانی روپۍ او دا ټول د مکې د سردارانو ابو جهل اعلان وکړ چې خلک قافله لوټ کېږي اله لښکر تیار بیا به شاته راشي چې الله تعالی ورته یو طرف ته قافله ده او بل طرف ته مکې نه لښکر راغی په دوو کې یو در کومه خو ستاسو خوښه حضور مشوره کوي نوجوانان صحابه وایي موږ جنګ کوو قافله دې سر وکړي مشران وایي نه قافلې پسې راوتي وسله را سره کوه رابش نو چې کله ابو جهل د مکې نه وته نو اول د امیه بن خلف دروازې ته راغی راوځه د ځان پټ کړی چې خبره اورېدلې وه د کوره بار نه وت ځکه چې دا واضح ګډه ده چې ما به نبي وجني او هغه رښتیا و ابو جهل په دریم ځل ورته چې یا بې غیرته ته خو د مکې په ملکانو مشرانو کې که ته راونه وځې ډېر خلک به پاتې شي راوځه ښځې ته وایي اوس مجبوري شوم خو زه یو ډېره زبردست اوښ به ځان ته والم یا اوښه او په ټولو نه به شاته ځمه او چېرته چې پړاو واچو د ټولو نه به یو سیټ ته خپل اوښ جوخ ځان سره تړم چې خطره مې وکته نو منډې به واله بیا مکه و چې کله غزوه بدر کې د شپې نه رسول الله مبارک مازدیګر نه صحابه وګرځول راشي دې ځای کې به ثبات ابو جهل ملکی دې ځای کې به فلانکې دې ځای عبدالله صاحب وی زما د په الله قسمی چې کم ځایونه نبی پاک ښودلي که به د یو ګوتې برابر هم د هغې نه اخوا دېخوا مړه شوي په همغه ځایونو دی ته معجزه وایي دې ته پیشنګویي وایي دا ټولې معجزې صادقې معجزه علم الغیب نه دا الله نبی ته ورکوي د مدعی نبوت په لاس ښکاره کوي د هغه د حقانیت او د صداقت لپاره د بدر تفصیل نور شاته راځي خو صاحب چې د چا نمونه د اویو کسانو رسول الله نمونه ذکر کړي وو او د قتل ځایونه د هغې تذکره به په دې باب کې راشي نو باب ته وګوره باب ذکر النبی من یقتل ببدر معجزتن دا ذکر ده حدثني احمد بن عثمان نا چې څومره روایت راځي تر باب قصه غزوه بدر پورې د ټول روایت به د ترجمه الباب سره مناسبت ورزب چوس بسم الله الرحمن الرحيم باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر
حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف دوستانه و د امیه بن خلف سره وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية نزل من مکه دبد امیه سره فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي وتوي او ساعت وګوره چې خالی وي متا څوک پکې نه ځکه ټول دشمنان دي کنه چې څوک نه مطواف خالی وي چې زه عمره وکم. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما ابو جهل نصف النهار پټکن د غرمه کې بلال شو دیوا کې خلق کامیل فقال يا ابا صفوان من هذا معك فقال هذا ابا صفوان دی امیه اسم کنیش و دا در سره څوک ده وی دا سعد ده کنه. فقال له ابو جهل الا اراك تطوف بمكه امنا آیا زتا نه ګورم چې ته په امن کې په مکه کې ګرځې وقد اويتم الصبات او تا پناه ور کړې د تاسو پناه ور کړې د سوابینو ته چا چې د پلار او د نیکه دین پرې خاده او نوې دین کې داخل شوی وزعمتم انكم تنصرونهم وتعينونهم اما والله لولا انك مع ابي صفوان ما رجعت الى اهلك سالما فقال له سعد ورفع صوته عليه ورتوي چې گچې ته د ما د دوست سره نه وای ته به ما نه روغ بیرته مدینې ته نه وای تللی. فقال له سعد ورفع صوته عليه اما والله لئن جمعتني هذا ولړم په مکه کې ده ولړم د مکې د سردار په مخ کې ده یتنی تنها د ایمان غیرت ته ګوره او په ډېر اوچت اواز چې د مسلمان په اواز د کافر اواز هم اوچت نه تنی تنها په غصه په باندې ورغه حضرت چپ شه مړه تب څه وکي دې کې ورته امیه وای چون کې او کافر ده ورته وای چې معاذ اواز د لکټ کته غړې په اوچت اواز زمنګ د سید او چیرمن صاحب سره لګیا یار اما والله لئن منعتني هذا لامنعنك ما هو اشد عليك منه طريقك وای کمال عمرنا منکه قسم په خدای زبتا سو منکما لا اغت سنه اشد عليك چې هغه به تاسو ته ډېره سخته تمام شي منه زمال عمرین او زمال منې کولونه ستاسو ټول د مکې خلک د تاسو د ژوند او معیشت دارومدار په تجارت ده او هغه هم د شام نه ولارم په موږ د څنګه برانځي او څنګه برازي. فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل ابو الوادي. الحكم د ابو جهل اسم کنیه په د باندې چې د سردار د مکې د ولی आवाज اوچته. فقال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله رحمت الله سے سعد دغه ته وی امیه ته دی وخت دوستانه سره ختم کړ دانا عنك من پښتو کې وی مړه لری شه زمانه یار مړه لری شه زمانه ته لری شه زمانه ما پرې د استما سره نور کار نشه مو ست دوستانه ختم زبر سره سم جوابونه وایم. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهم قاتلوك قال بمكة قال لا ادري ففزع انهم دا ضمیر بچا تر کو مسلمانانو ته چې مسلمانان بتا سو وجني یا لګه او سوال دا چې حضرت سعد د ټول عمر دوستانه ور سره په منټ کې ختمه کړه وی دې ځکه منع کړه چې دې دومره بے غیرت او چې په کار دا و چې د ابو جهل په مقابل کې د سعد طرف کړي وي په ملمه غیرت کړي وي ځکه د مدینې نه راغلو اته طرف کړي او د بیا طرفداري د ابو جهل کې یو وخت وای چې ته غلط شې زموږ د مشرمه کې خبرې مکو د افغانستان د مسلمانانو روایت په څلور ګوټه دنیا کې مشهور دي ملمه باندې غیرت ډېر کوي. امیر المومنین ملا محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه دته د دنیا د ملکونو علما ورغ چې دا یو اسامه د ورېکه کنه ولې داسې کې ګور امریکا برند ده و څلويخ ملک نورم ځان سره کړي افغانستان خرابوي وی زمنګ روایت د دي ځانم خراب ورزغه ملمن ور ګور اسامه ورنه کې
او افغانستان تر نن رځيږي لګیا امغه اسامه بیا منصوري نه گرفتار په میلمه باندې سړی غیرت کوي نو ځکه دلته ورسره سات په سکندونو کې دوستانه ورکشه زمانه ده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهم قاتلوا قال بمكة قال لا ادري ففزع لذلك قال لا ادري دا اوس ما ته پته نه ففزع لذلك اميه فزعا شديدا په دې خبره باندې د دې خبره په اورېدو ډېر غبراو شو اميه ما وجني فلما رجع اميه الى اهله قال يا ام صفوان الم ترى ما قال لي سعد الم تري اے د صفوان مور خبره ایا ته نه خبره ګوره چې د یو سړي د زوی نامه صفوان نو خاون خزته ام صفوان وای خزه ورته ابو صفوان ولل صفوان مور ته نه خبره یعنی ځان خبر کما قال لي سعد ازما مدني دوست ما تسو ویل قالت وما قال لك قال زعم ان محمدا اخبرهم انهم قاتليه دلته به زعم کما مولانا صاحب زام کو اکثر استعمالیږي په قول باطل کې زعم الذين كفروا هل يبعثون دا سنه راځي په هر ځای کې به زعم راځي او غبر قول باطل لپاره زعم قال زعم ان محمد جزمن خبر راته وکړه چې محمد علیه الصلاۃ والسلام دوی ته خبر ورکړی دا چې مسلمانان بداو مې وځي جزمن دلته به زعمنا قول باطل او ګمان نه کوي جزمن ځکه د نبی پیشنګوئی غلطه ثابتېږي معجزه غلطه ثابتېږي یقین جزم شو کنه فقلت له بمكة قال لا ادري فقال اميه والله لا اخرج من مكة وي قسم د مکه نه ببار نه وزم کور کې بناستمل فلما كان يوم بدر استنفر ابو جهل الناس قال ادركوا عيركم فكره اميه استنفر ابو جهل مناص شو بچي اعلان عام وک ابو جهل اعلان عام مکه کې خلګه ټول راوځي چې قافله را روانه ده او ډیر زیات مال په تمام عمر کې د دې زیات مال نو په قافله کې اتیا کروڑ روپو مال قال ادركوا عيركم فكره اميه ان ادركوا عيركم الا مدد وکي د خپل قافله مدد وکي د خپل قافله فكره اميه ان يخرج دایمه معنی پیر صاحب کته وکي نو سبا کې ادركوا عيركم ځان ورسوي قافله ته ځان چې مسلمانان پیراوځي او قافله لوټ کوي فكره اميه ان يخرج فاتاه ابو جهل فقال يا ابا د بخوخه نه و چې دی وځي ځکه چې وای ما وجه فاتاه ابو جهل فقال يا ابا صفوان انك متى يراك الناس قد تخلفت ورته وای چې اميه کنور خلک تانه خبر شي چې اميه نزي غیبا په کورو کې پاتې شي بیا بنزي وانت سيد اهل الوادي تخلف ومعك فلم يذل به ابو جهل حتى قال اما اذا غلبتني فوالله لا اشترين اجود بعير بمكه ثم قال اميه يا ام صفوان وای قسم په خدای چې په مکه کې کم کوي جید او کروخي هغه بزان ته ورن چې منډه خوي جهيزيني هغه ته وای دا ام صفوان د خزه ته عربو کې یو دستور هغه بچ کړه سړی تجارت یا سفر دتل نو اوخ او په اوخ باندې کجاوا او د ټول سفر سامان دا ورته خزه برابر وتوی جهیزینی اے د صفوان مور ساز او سامان د سفر را ته برابر اوخ باندې کجاوا پاغه باندې دورا زغرا غشي لیندای او زما خوراک او بس ساز او سامان د سفر برابر کړ فقالت له يا ابا صفوان وقد نسيت ما قال لك خذ صفوان بلاره ولتانا خبره ير شو ما قال لك اخوك اليسربي چاستا یسریبی ورور درته کړي و د مدینه مخکې نامه یسرب وکړه اوس چې څوک دا خو کتاب کې راغی که بغیر د کتاب په بیان کې یا محاوره گفتگو کې څوک یسرب وای امام ابو یوسف لس واری بده په نبی پاک بیا درود وای او د امام ابو یوسف په مخ کې بچی چا مدینه ته یسرب ویل نو جلات تبه چې لس کوړی وه دا هغه وخت یسرب چې رسول الله نو ورغله چې نبی پاک ورغی مدینه طیبه او طابه منوره شو ویتا ته یسریبی ورو نو ویلی چې تا وجه
قال لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا فلما خرج أمية أخذ لا زبا ينزل نږدې ور سره زمال فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل قریب بذلك وای چې په کوم ځای کې به پړا وچو دمه به کوله خپل وخت به ځان سره نږدې تړلی و چې خطر شي حمله شي نو ضربه پرې کېنم او مخ په مکه به منډې وهمه فلم يزل بذلك حتى قتله الله ببدر حتی چې الله تعالی بدر کې بیا دی مړ دومره ډارن او دومره بیکار انسانون پاس ده